د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ باندې د جنت دروازې کولاویږي او د ټولو خلقو الله بخنه کوي، خو د یو سړي یو کس نیم داسې دی چې د هغې بخنه نه کوي، نور ټول خلق وبخي، دروازې کولاوي د پیر په ورځ او د جمعرات په ورځ. خو وایي هغه کسان چې د هغې د یو بل سره خبرې کټ وي، الله فرشتو ته وایي دې ته صبر وکړئ، ورګه چې دې صلح وکړي نو بیا به یې وبخم. یو زیارت او جمعه در باندې داسې تېرېږي او اواز کېږي وایي مه یې بخیله، صبر وکړه چې دې صلح وکړي نو او به یې بخم، صبر وکړه چې صلح وکړي نو او به یې بخم. هر ورځ هر هفته کې دی د مغفرت د دروازو نه د جنت د دروازو نه محرومه کېږي، د جنت د دروازو نه محرومه کېږي. حدیث مبارک کې راځي وی چې سړی د سړي سره قطع تعلق وکړي که نه او شرعي وجه پکې نه وي، بعضې خو د شرعي وجې په بنیاد وي، څه د حکمت په بنیاد سړی د چا سره قطع تعلق وکړي، د دین سپکاوی کوي، د علماو کوي، د مسجد کوي، نور د شاعر الله توهین کوي، د څه حکمت په بنیاد خو ټیک ده، خو هېڅ حکمت نشته دی او ماته یې دوې دو ورسره قطع تعلق وکړو. نبی علیه السلام فرمایي چې دو ورسره خبرې ختمې کړلې تعلق، وایي دی مونځ کوي او دا مونځ یې د سر نه په بره باندې نه خیږي. مسلمان سره 3 ورځې قطع تعلق وکړو، 3 ورځو نه سیوا شو، په قطع تعلق شروع و دې دوران کې مړ شو، دخل النار جهنم ته داخل شو. نبی علیه السلام فرمایي دې مطلب دا نه دی چې 3 ورځو پورې به ورسره خیر دی ساتي، خو لکه 3 ورځو نه په اپله به نه ساتي، نه 1 منټ او ګنټه به هم د چا سره قطع تعلق نه کوي، خو بالفرض و تقدیر کله ناکله د څه حکمت په بنیادي یا سړی روغه جوړه کوي نو هم پکې دا ورځ دوه لګي، نو ځکه امام الانبیا 3 ورځې یادې کړي. نور دې مقصد دا نه دی او طریقه دا ښودلې ده چې چا سره دې قطع تعلق راغی او هغه مخې له درغې ورته وایي چې السلام علیکم، څومره ښکلې خبره ده، ابه وایي چې وعلیکم السلام، نو موږ د سلام په معنی پوهېږو نه چې تا سره چا تعلق ختم کړی هغه مخې له راشي، هغه وایي السلام علیکم، دې معنی دا ده چې زما د طرف نه تا ته امن دی، ښه نور به څه نه وایم. هغه بل ورته وایي وعلیکم السلام، نو روغه وشوله که نه، زما تا ته څه دي، زه تا ته څه وامه، دی وایي زه څه نه وام، هغه وایي زه څه نه وامه، نو چې تم نه وایې دیم نه وایي خو خبره ختمه ده که نه، روغه ده که نه، نو ولې قطع تعلق کوي؟ نبی علیه السلام فرمایي چې ده پې سلام ورواچو هغه پې ورونه چو، دی تعلق ختم او د پې سلام ورواچو هغه پې ورونه چو، جواب یې ورنکه الله به د ده دا ګنام په هغه باندې بار کړي، د پاس دا په هغه باندې بار شو چې دله سلام جواب ورکړه.